Arabic poetry lesson number 23 दीवान उल हमास में अब शायर से क्या कहते हैं आगे। तो चलो आती उसकी ये जो हसीन शायरी है ना, मीठी शायरी, आपके सामने कुछ अशार पेश करते हैं। वक़ाल बअज़ बनी असद यदैतु अला इब्न हसहास इब्न वहब बिअस्फल ज़िल जिज़ात यदिल करीम क़सरत लहू मिनल हम्माइ लम्मा शहिदतु वग़ाब अन दारिल हमीम वनब्बिउहु बिअन्नल जुरह युश्वी वअन्नक फ़ौक़ इजलिज़तिन जमूमी वलो अन्नी अशाअ लकुन्त मिन्हु मकानल फ़रक़दैन मिनन नुजूमी ज़करतु तिइल्लतल फ़ित्यान यौमन वइल्हाक़ल मलामति बिल मुलीमी। यदैतु अला इब्न हसहास असल की दा शायर सियल घोड़ी दा शायर खबर ذکر کوي کنه د دوو قبیلو سره کی جګړه شوی و کنه دور کی زخمی شو سیده د شاعر له د غریب روچات کړلو سی شو نه دا زخمی شو سکل روچاتی کو نه به الجنه ملجنه کړو غیر ډیر پامي وسته لور بنه هغه نه بعد دوسی سمودي بنه ډیر احسان کړه ما خبر ذکر کوي. یدیت علی ابن حسحاس ابن وهب مو ابن حساس بن وهب بن ډیر احسان وکړلو باسفل ذل جزات جزات زایسه د لاندې لمن غره کې پروت وکانه یدل کریم د کریم سړي په شان د احسان په وکو قصرت له من الحماء لما شهدت شکل ز په دې تیر دن کنه تور आवाज په میاو ته او دراوله او تر کوشو مغاب عن دار الحمیم ولری د ملګری د کور نه خلری وکنه سده سزا کې پروت ز شکل فراغ لمروچت میکو ونبئه بوت دا خبر می اخذل سی بان الجرح یشوی ما ډاریګا داس زخم د تلګیدل د شمړېږي تنه نه یشوی شوان راته شوا اندمون تل شي کنه لکه لاس شامات شي کنه غون لاس تنه کړ شي د مې ریګه ځکه مرګ نشته پدې کې خوش د ګردو مردو ته زړه مړ ته د غوځي کې ولګي کلمو کې یا کپړې ته به همړېږي کنه خدالان د اطراف الجسم کې سړی او سفر نه مړېږي اعتبار ولګي عربي وتا هغه مړ خادي چې وی ان الجرح یشي مړ رګه د تا زخم دومره خطرناک نه چې تا مړ کیخه وانک فوق عجلزتين جمومي او دل خو په داسې آس بنی کنه چې مضبوط قوي ده منډي وهون کا د جمومي پرله پسې منډي وږي نه بس زر د رسوم ما خپکیګا ولو اني اشاء لكنت منه کما وخت وزدي سړی نه دومرات کیم کېدل شوما مکان الفرقدين من النجوم لکه په دستور کې د فرقدين دو سوري سره کې کنه ځکه ته فرقدين یلشي اخاوین فرقدين کنه سره اوسې دو سوري د پاسمان کې مونږ نه پیژنو خډیر خلک پیژني وختینی زمانه نه چې دا د زمکه نه څومره لري دي چې زبدینه دومره لري شوما ذکرت تعلت الفتيان يوما والحاق الملامه بالمليم خو ماته د ځوانانو ولا غب شپ را یاد شول سید دی ورځ ولا امده شیتا د ملامت کوون کې ولا چې کوم ملامت یاد کنه ورخه خول شي غاره تر یاد شوله کنه مددي مددونه کومه پس خلک خبري کوي صحیح شو کنه او خلک ملامت کوي. وقال الشداخ بن يعمر الكناني د شداخ بن يعمر کنانی سیب څخه خبري بیني دا بنو کنانه او د بنو خزاع قبیله څه ده یدو له خبري بیني د کنانه شو د خزاع خلک د خپل منځ کې خلیفان وکنه یو پیر کې د خزاع او د اسد قبیله سره کې جنگ شو سیده نه د بنو اسد قبیله ور بنې شو کړل مدد یو نو دور بنې غالب شو سیده نو خزاع قبیله بیا مدد وخت چې بنو کنانه ته زمونږ خلیفګان یې کنه حلیفه پستی خسرې لشي با مونږ مدد توالي نه راځي چې د دې قتل د بنو اسد خلکو چې سو بنو کینانه سره لګونی تعلقات او رشتہ داري و دې کوم دي سره جنگ کې شامل شو د خپلوانو خلاف ودري و بیا کنه خپلوانو د واجنه مدد اون کړو خلافت ختم شو سره کې مینه محرمینه ملګرتیا نزدک وزمو خلکو خبري کوي چې تاسو څنګه خلیفانه زمونږه خلیفہ خالد لپاره جوړیږي د بلکانه چې کا دوست سره د جګړه ولا کپر دي سره کنه قاتل القوم يا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشلوا القوم امثالكم لهم شعر في الراس لا ينشرون ان قتلوا اكلما حاربت خزاعه تهدوني كانهم لامهم جمل يكاني لامهم جمل وز دا خبري کې قاتل القوم دا خلق سره جنگي يا خزاعه سیده صحیح شو
ولا يدخلكم من قتالهم فشل د دوسره د جنگیداري وجه تاسو کې د ډار ضعف کمزوري مرض ولې د ټیم کې کمزوري شولای القوم امثالکم تاسو په شان دي خلق دي لهم شعر په الراس دو په د سر بنی وخت دي نور چې په ندی ور باندې کنه لا ينشرون ان قتلوا کایور مړ کړای شي کنه نو بیا خو نشي ژوند کېدل چې ته نه یریږي کبیر سره وګوري و در تاسو سره وزګور مده چې څو ته غوته خو سي بدون مر نه یریږي نه چې مړ کې بنره پځي کې ځنه خلک په دومره روبي کنه زنه خلکو کې دومره ور باندې دنیا کې تیر شوی چې مړه بو کاس بنه شوري کېدل چې دا مړه بنی ورګه د سینې چې روي شرته دومره به نه لري ځکه خلکو کې خوف او هراس ډیر زیات پیدا کړیو صحیح شو جی اکلما حاربت خزاعه هر کله بس خزاعه به جګړې کیږي کنه تخدونی مو بیا ځان سره بیا یې کنه کأن لامهم جمل تبه کده دو مور اوخیما لکه دا چا مور اوخی خسی کنه او خدا چا چې پیزنوانی ولو بیننا زی کنه زی نکیل نیوانه سی نکیل نیوانه سر سړی بده شي نه زه د مور اوخ نه یم کنه کده مور خری یم چې بسر ځکه وزته بيداری کوم وقال الحسين بن الحمام المري ته حسين بن حمام مري صاحب سدي دا مصغر د حسن کنه حسن حسين رجل رجال سيشوا محذرم صحابي دي سيشوا دوړه زماني مندلي د اسلام او د جاهليت لوز د شعرونه وای سيشوا محذرم دي ته لږی کنه دوړه زماني ومندي تأخرت استبق الحياة فلم اجد لنفسي حياة مثل ان اتقدما فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما دی چې د وی پرې کې جنگ کې مې د سې چالو کو کنه چې لګ دینه ورسته شوم چې بس بو جنگي ګلې ولې ځان خرابای خو ته چې پته ولګي دا کنه چې اخر سفر بجوندای وي د مرګ څه د چې په غیرت کې وشي دا یو ژوند د صحیح شو نه د مخکیدونه ښه شی راته بل نشو ښکاره چې دا ژوند راته ښه ده ځکه تأخرتو لږ خو تېره نه وروسته شوم استبق الحیاته ما غوښته چې د ژوند راته بکي پاتې شي خو فلم اجد لنفسي حیاتا ځان دپاره مې هغه شان د ژوند ونه کتو مثل ان اتقدمه چې ورمخته شي د ښه ژوند چې دې کې وړ شي یا لاړ شي فلسنا على الاعقاب تدمى قلوبنا مو د هغه خلکو په شان دي نه یو چې د ورسته پوند بنی ویني څکیږي ځکه چې څوک سړی د نه په منډې شي خو ورسته نه ګذري په کای غشو بنی خدا خو ډار کې ولګېدو کنه ځکه د ورسته نه ویني په د پوندو تلیږي ولكن على اقدامنا تقطر دم خو د مخ ته خپو بنی ویني څکیږي سمنه مخه مخ خلکو ته ورسو مخه مخ کې لګيږي تور سره مخه مخ به د ویني کوم ځای بنی کیږي که کوم ځای نه دی پوز نه دی چې وینه لاړ شي په د مخ ته بنی غورځي صحیح شو نفلق هاما مونږ کوپړی متو د هغه خلکو من رجالنا عزت علينا چې مونږ ته ډیر عزیز دي او ډیر مونږ باندې غالب په معنی کولای شي کنه عزیزون علیه مونږ ته ډیر ګران دي دغه کوپړی مونږ چې کوم تو کوپړی اوراته ہیں هم وهم كانوا اعق وزلمه چې کله غوښه کوي سختی او ظلم کوي او ځان مخ ته تیری او نفرمانی کوي عاق نفرمانی تل شي کنه چې کله نفرمانی ظلم سکه به ته د نه ګوري چې عزتمند او مخور د پوزور سړی ده پوزه پکې متو